زه ډېر خوشحاله یم چې د عبدالله نورزي په توسط موږ دلته راغلي یو او د خلکو سره مطلب ناست یو. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. یعنې یو خو هغه خلک دي چې لیکل کوي، شاعري کوي، کتابونه لیکي او د ژبې خدمت کوي. دا یو قسم خلک دي. یو هغه خلک دي چې کوم له دا ژبې سره، له دا شاعرانو سره، له دا کتاب سره یا د دا کتاب له خلکو سره مینه لري، دغه خلک زیات قیمتي دي. یعنې هغه دغه خلک دي چې دا نن موږ ورته راغلي یو او موږ ورسره ناست یو. خبره دا ده چې په دا لره بره پښتونخوا کې چې دا هر ښار ته لاړ شې، د هغه کتابتون ته لاړ شې، د هغه لایبرریانې وګورې چې په هغه کې چې دا څومره کتابونه دي، دا ټولو دې لیکوالو لیکلي دي. هغه که د کندهار دی، که د کابل دی، که د ننګرهار دی، که د کوټي دی، که د پېښور دی، که د مردان دی. مثلا زموږ کاکړي غاړي دغو شاعرانو خوندې کړي دي، زموږ تاریخ دغو شاعرانو خوندې کړی دی، زموږ مطلب چې کوم ننګیالي خلک دي هغه دغو خلکو رابرسېره کړي دي، زموږ تاریخونه همدغو لیکوالو لیکلي دي. خو زموږ د پښتنو بدقسمتي دا ده چې موږ له کتابه لرې یو، موږ د خپلې ژبې لرې پاتې شوي یو، ګوا له ژبې سره موږ خاص تعلق نه لرو. زه هر وخت دا یوه خبره کوم، زه یم یو سړی که بازار ته ځي چې کور ته غوښه راوړي، کپړې راوړي، مثال نوره سودا اخلي، بل شی اخلي، زه یم باید چې هغه په هفته کې یو کتاب هم واخلي د پښتو ده او کور ته یې راوړي. څوکه څوکه به د هغه په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ شي، یو کوچنۍ لایبرري به یې جوړه شي. د دوی کوچنیان به یې ویني چې دا ګوره دا زما پلار نن غوښه راوړې ده، پلانکی شی راوړی دی، دا ګوره نن ښه کتاب هم راوړی. نو دا کتاب چې دا کوچنی په وار وار ویني، مثال یو ورځ دغه حاجي راوړی، یو ورځ دغه مشر راوړی، یو ورځ هغه راوړی، نو دا کوچنیان یې ویني، هغه له دې څخه مطلب یو تاثر اخلي چې یار دا کتاب خو ډېر قیمتي شی دی، دا ګوره له سودا سره کتاب هم زموږ کور ته راځي. نو تر څو پورې چې موږ د خپلې ژبې ته نږدې نه شو، موږ د خپل شاعران، ادیبان، لیکوالان دا ونه نازوو، موږ پرمختګ نه شو کولی. اوس له موږ سره مطلب چې کوم لوی مشکل دی هغه دا دی چې زموږ په دا مکتبونو کې، زموږ په دا اسکولونو کې پښتو ژبه نه ده، پښتو ژبه تعلیم نشته. دا زموږ ډېر لوی تاوان دی. د هغه تر ګردو لویه وجه دا ده چې موږ دا خلک په دې قانع کړي نه دي چې دا پښتو ژبه یو معنا لري، لا یو ارزښت لري، لا یو اهمیت لري. موږ په دې پسې دا منډې نه دي کړي. د هغه لویه وجه دا ده چې شاعر کتاب ولیکي، دا کتاب چاپ کړي، 1000 دانې چاپ کړي، 500 دانې چاپ کړي، یعنې داسې حال دی چې دا پښتانه کتاب نه اخلي. د پروفیسر سیال کاکړ یو کتاب وی خپور شوی وی، چیرې چې د کتاب بیه لیکي، قیمت هلته لیکلي، بیه نه و لیکلی، وایي ما واخلي. په یو بل کتاب کې لیکلي وو چې پښتانه کتاب په پیسو نه اخلي، د بیې مخ ته لیکلي وو. دا ډېره عجبه خبره ده. د سلیم راز صاحب خدای دې وبخښي، د پېښور د خوا لیکوالو، هغه دلته راغلی وی، عالمي کانفرنس یې کاوه په پېښور کې. نو بیا موږ ژوب افیسر کلب ته لاړو. نو په هغه افیسر کلب کې د سلیم راز صاحب ګایدی چې باید موږ په دا موضوع باندې سیمینار کوو، له افغانستان هم خلک راځي، له جنوبي پښتونخوا له دا کوټې هم خلک راځي، په پېښور کې کوو. نو هغه سړی چې و هغه نه ځین درېدی، ډېر سوالونه یې پر کول، دا سلیم راز یې ګی ته نه کاوه، ګی ته نه پرېښود. نو بیا ما هغه سړي ته وویل مال ته خالد دا زما یوه خبره واوره، مال د پروفیسر سیال کاکړ 80 کتابه چاپ شوي دي، ته د 2 کتابونو نومان راوښیه، بیا به ته غږېږې موږ به چپ کښېنو. که تا ته د هغه په 80 کتابو کې یو کتاب هم نه وي در معلوم، بیا به ته چپ کښېنې، بیا به ته دا سړی اورې. نو خبره دا ده، ډېر خوشحاله شو. الله دې موږ ته بیا داسې موقع په لاس راکړي چې بیا سره کښېنو، خبرې سره وکړو، بانډار سره وکړو.
ته اکاډمۍ ته راځئ دا رنګ به سره وینو دا رنګ به انشاءالله تاسو هم د پښتو خواته متوجه اوسئ موږ به هم دغه کار کوو مورنۍ ژبه ده د حضور پاک حدیث دی وایي مورنۍ ژبه ماته په درو وجو رانږدې ده اول په دې رانږدې ده چې زما مورنۍ ژبه عربي ده دویم په دې رانږدې ده چې قرآن مجید په عربي ژبه کې دی دریم په دې رانږدې ده چې د جنتیانو ژبه به عربي وي نو دا ژبه دونې قدر و قیمت لري بس الله دې تاسو قدرمن کړي الله دې تاسو ډېر خوشحاله لري چې موږ مو راوغوښتو ښه خوند یې وکړي او الله دې بیا داسې موقع راولي چې موږ بیا سره کښېنو بنډار سره وکړو مجلس سره وکړو ډېره مننه الله دې تاسو خوشحاله لري